دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبیعت صار. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته، عائشې نن خدا سے معلوم کی چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو، او سار وختي جمع ولاړه وه، نو په خپله را پاڅېده او پردی داسې اخوا کړه. دې قوم ته یې وکتل، قوم دا خیال و دا سوره دې خو نوره وتې، نو قوم چې وکتل نبي علیه السلام ته نو خوشحاله شو. هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو، مونږ ګډوډ شوي وې، دومره ورته صحابه خوشحاله شو. او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلې. و رسول الله مبارک خو پوه شو، ابوبکر هم وروستو کېده، یو دا انتشار به جوړ شي، جمع خرابه شي، نو پرده یې وغورځوله او لاس مبارک یې وړکاو چې خپل لمونځ کوي کور ته ننوت. چې لمونځ وشي ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له، وی عایشې رسول الله مبارک لکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن خرج وکړه. نو ابوبکر ته بیا تپوس وکړه، دوه ښځې وې، یو د مدینې نه لږه بار و، یو مدینه کې وه. وی الله رسول صاحب طبیعت نن ښه دی؟ وی زه ښه یم الحمدلله نه. نو وی که اجازت وي زه به بلې بیبي له لاړه شم. وی لاړ شه. حضرت علی راووته، نو صحابو ته تپوس وکړه، علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر مبارک څنګه و سار؟ وی اصبح بحمد الله بارئا، نن الحمدلله نن ښه دی، طبیعت یې برابر. دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګهانه طبیعت یې بګړاو شو. حضرت عایشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د منځ کې پروت و، او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و، کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکاو، او د یو سرمنې یو لوټګی و، هغه د اوبو وه، هغې کې به یې لاس مبارک کېښوده او ځان به یې راښکو. ان للموت سکرات، مې د الله رسوله بیماري سخته ده. او عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی، اجر زیات دی، او چې سبا نورو خلکو له هم تسلي شي. مرګ نه مخکې بیماري تبه ستبه وه، وجود خوټ کېده داسې. بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه، او دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن، بیدې سواک و، لاس کې ورسره مسواک و. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل، زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته زړه کېږي، وی سر مبارک یې وړکاو چې و، نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست، نو لږ کلک و، مې الله رسوله نرم یې کړم. وی فرمایل چې او، نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوست مې کړ، رسول الله مبارک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې، چې دومره ښایسته مسواک یې چې د نه ومږلې، بیا یې ماله راکړه. نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي. وی دا هغه بختوره ښځه چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته، دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی، جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي ځل راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې، اجازت غواړي. وایي داخل دې شي، هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې بیا خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي. نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نه وکتل، د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. نو رسول الله مبارک وفرمیل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری. وایي زه پوه شوم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرک، کار دې چالو کړه. عایشه بیبي فرمایي نور پوه نه شو، دا نیم آیات یې ولوستل، اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات، دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته کړه.
اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كنت مبارك وجدك يو خوشبو بمحسوسة اور کوئی نہ جو اللہ سے مبارک يخدك روحنا صحابوں نے جب پتہ لگے تو صحابوں بند ہے پتہ چلی بیوش ہے او بیوش ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھو دانگ او تورے واغشتو جمعات کی ادرے وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوی دے اگر وفات نرے اللہ ملاقات دتلے دے لکہ سنچی موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور در اللہ ملاقات دتلے اور عزیبہ کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے دماغ پدی طور بدی سال ہوئی کہ چانا میں موری دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دماغ طور پوشا کہ غلنکا والتجاری خلق التجاری التجاری حضرت ابو بکر صدیق پر اطلاع لارا اور آگئی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دینا یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک واہ صفیہ واہ خلیلہ تبت حيا وميتا إذا ما أخوك مرقري إذا ما أخوك لتوسطى فجل سخولي وبمرق سخشته وهي نبوتك دخلوا بتندي ما دي أخوك أو باروت هذا كل رضوان تقريبا لس بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تے کے نا غن کے ناستے دے بل تمیراب کیوں دے ویلانے کو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. رسول دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی وفات کی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اسوک دا خدا عبادت کی خدا جمدے دے نمری وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق پیشو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو ير شوی مو بس ټول خلق هدایت په خله لګیا دی وای زمانو لوی صدمه وا لګنه وړه نه حضرت انس وای په کوم ورځ رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شیر او خان او په کوم ورځ رسول الله مبارک دنیا نه لاړ دې موږ لاسونه لا لاغه د قبر په خورو کې لیت بیتو چې ارسل تیارو بیا رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای والا خدای خوښ کړي هم دلته یې دفن کړو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړل دی والا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړې غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی درېو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دوی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې دې لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک صاحب د جامو سره لمبوي جامې بدل ورکوي یا چې کله دفن شو
چهارشنبه په شپه حضرت انس وایي موږ خاورې واړولې بار روان وو چاریات را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه